نو پته ولګېده. تاسو ته یو اخیری سخته جمله ویم، اگر که سخته ده لیکن کیدی شي چې تاسو کور کې اواز وکړئ، تاسو خپلو بچو ته اواز وکړئ، تاسو به ووایئ چې جي دا خو موږ خپلې ښځو له د زنا دپاره ساتلي دي. وایي نبی اسلام مبارک له یو نوجوان ناغې جړلې ورته. نبی اسلام مبارک ورته فرمایي ولې جاړې؟ هغه ورته د الله رسوله ډېره عظیمه ګناه مې کړې ده. توجه کوئ خبرې ته. نبی اسلام څه ګناه دې کړې؟ د الله رسوله د شرابو په نشه کې مې د خپلې مور سره بدعملي کړې ده. نبی اسلام حیران دی ورته ګوري. بیا نبی اسلام موسکی شه. دی ورته د الله رسوله ما کومه ګناه کړې ده ته خاندې؟ نبی اسلام مبارک د طرف نه جواب وره چې جواب سره راغی نن تا کور کې داسې خلک ساتلي دي. نبی اسلام مبارک ورته وفرمیل وایي ښه ما وی که د مازدیګر مونځ در نه پاتې شوی دی. نو پته ولګېده زما محترمو چې مونځ قضا کول، بیا د مازدیګر مونځ قضا کول د خپلې مور سره ګویا د زنا نه عظیمه ګناه ده. الله دې موږ وساتي. اوس وګوره چې په کور کې د داسې څومره ساتلي دي. تا په کور کې بچې څنګه ساتلي دي؟ خاندان کې دې څنګه خلک ساتلي؟ تا څنګه ملګري ساتلي دي چې ستا ملګري مونځ نه کوي، ګویا د خپلې مور سره بدعملي کوي. او داسې سړی چې د خپلې مور سره بدعملۍ ته تیار دی، ستا د هغه سره دنیا کې یارانه ده. چې انسان د الله حق نشي ادا کولی ته هغه سره یارانې ساتي. دا خبره وره چې کوم سړی ملګری بیل مازه دی، زوی یې بیل مازه دی، پرېږدی ورسره تعلق د الله د رضا دپاره چې تر کومې پورې د الله په در کې مې نه لیدلی، الله ته مې ولاړ نه لیدلی، زما ستا تعلق ختم دی. زما محترم بچو ته سختي وکړه. اگر که ستا بچې بچو والا ولې نه دی، که د هغه د دنیا بچي ولې نه دي او بیل مازه دی، مونځ نه کوي، د کوره یې وباسه. ځکه که په دا عذاب نازلیږي ستا باندې به ورسره نازلیږي. نو خبره دې پورې کوم د ما محترمو چې په دنیا کې چې د الله د حق دا عالم دی چې ته د مسلمان حق ووایې او امانتدارۍ باره کې یو خبره کوم. هغه یو سړی و بزرګ ورته یو کس ته ووایي ماله قرضه راکړه. هغه ورته قرضه در کوم خو ګواه پکار دی. هغه ورته زما ګواه رب دی. خبرې ته توجه کوئ د ما محترم. وایي زما ګواه الله دی. وایي ښه 1000 دینار یې وله ورکړه زما محترم، الله یې پې ګواه کړه. وایي الله مې در باندې ګواه کړه. وایي ښه اوس د دې دواړو ملګرتیا مو وه، د هغه کور د سمندر نه اخوا او د ده کور د بحر او سمندر نه دې خوا. وایي چې ویې لیدل دی چې راغې ورځې ورته مقرر کړې وه دې سمندر له راغې لیکن څه کښتۍ مشتۍ نه وه، هېڅ څه کښتۍ نه وه. نو هغه 1000 ریال یې راواغسته، 1000 درهمه، او یو ونه یې ډډ کړه په هغې کې ور واچوله او یو چیټۍ هم پکې ور واچوله چې ما غاړه خلاصه کړه او تا ته مې د الله دپاره وعده خلافي نه ده کړې، ستا امانت مې نه دی والی. او سوال یې وکړه چې الله د قیامت پر ورځ به پې نیولی کېږم، خدایه ته پې ګواه کړی یم او الله تا پې اوس هم ګواه کوم چې دا هغه ته ورسوه. وایي هغه سړی و دغه د وعدې موافق د سمندر خواله راغلی و، ډېر زیات ولاړو خو څه کښتۍ رانله. بیا یو غټه تنه را روانه وه. د وایي نور څه نشته، دا تنه به اوس هم کور کې خو بیا اوس ودم که نه. چې کله یې اوره دړې کولې ماتولې چې څنګه یې ماته کړه پکې 1000 دینار او یو چیټۍ راووته. هغې چیټۍ کې لیکلي و چې الله ته مې پې ګواه کړی خدایه ته یې ور ورسوه. چې ویې کتل هغه 1000 دینار الله ور رسولي زما محترم. نو دنیا کې کوشش وکړه که د چا روپۍ دې موالی ده، یو روپۍ څه شی دی چې ماشوم یې نالي د ما محترمو، هغه روپۍ هم هغه ته ورسوه، ورنه په دا روپۍ کې به هم ګیرېږي. دې وجې نه نبي اسلام فرمایي حدیث ته کې ده ادِ الامانة ادا که امانت الی من ائتمنک، هغه چا چې تا سره امانت ایښی دی، ولا تخن او ته خیانت مکوه، من هر هغه چا سره خانکه چې تا سره خیانت کړي، که چا د سره خیانت کړی دی هغه سره هم خیانت مه کوه، امانتداري ورسره وکړه. واخر دعوانا الحمدلله. یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، سلام